چې د چا ځن کدن سخت شي نو کېدی شي چې دا به ډېر غټ ګناهګاري او د چا ځن کدن چې آسان شي نو دا به ډېر پاکه آخر کلامه ای های لا اله الا الله دخل الجنه. بیماری په نیکانو خلکو راځي، خو خلکو باندې راځي. مړه یو خبر واورئ. چلو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث واورئ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی اول به زما دا خیالو چې د چا ځن کدن سخت شي نو کېدی شي چې دا به ډېر غټ ګناهګاري او د چا ځن کدن چې آسان شي نو دا به ډېر پاک او نیک سړی. ځن کدن به آسان وی کله چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ولیده نو زما دا سوچ بیا هغې سره بدل شو. دا سوچ بدل شو ځکه چې نبی علیہ السلام د سره د دې چې ګناه ته شوی نو د ټولو نه سوا تکلیف په هغه باندې ځنکدن کې و. نو ځنکدن سختېدل او اسانېدل، بیماري سختېدل او اسانېدل دا د انسان د عمل سره تعلق نه ساتي. کله کله نیک انسانی او هغه ته ډېر تکلیف میلاو شي، کله بد انسان ویس تکلیف ورته میلاو نشي. چلو یاره بس یو بلم واورئ. عوام خو وی پلانې ډېر بختور و که نه، پلانې ډېر بختور و وی هېڅ تکلیف یې ونه لیده او مړ شو، ناڅاپه وفات شو، هېڅ غم یې ونه لیده، هېڅ تکلیف یې ونه لیده. مړه دا د دنیا والو په نس بختور دی. آخرت په لحاظ هغه سړی بختور دی چې د مرګ نه مخکې پې ډېر تکلیفونه تیر شي، ډېرې بیمارۍ تیرې شي، ډېر خفګانونه تیر شي، درجې اوچتېږي، ګناهونه یې ختمېږي، په خپلو ګناهونو د الله نه معافي وغواړي. واشي وصیتونه وکړي، دا وکړئ هغه وکړئ، ځکه پوهېږي چې نور روان یم د دنیا نه. او دا ناڅاپه چې مړ شي دا خو چې الله چاته غوسه شي نو داسې راونیسي، توبې ته هم تیار نه شي. وشي مسله باندې الله الله یاده شوه. دا مه وایئ چې دا به الله له پکار و، بس د ده نیټه برابر وه او لاړ. دا مه وایئ چې د الله په یادو کې راغی بس ورته ویې وروره دا به تا باندې الله پاک رحمت دی. پوه شوې؟ بیماري د نیک انسان دپاره بهتر شی دی، رحمت دی. من یرید الله به خیرا یصب منه، چاله چې الله د خیر اراده وکړي په هغه دنیا کې تکلیفونه راوړي. حل شوه؟ الله الصمد، الله دې صمد. صمد چاته وایي؟ السید الذي یسمد الیه فی الحاجات. ابن عباس رضی الله عنهما وایي هغه سردار ته صمد وایي چې حاجتونو کې هغه ته جړا او فریاد کولی شي. ټیک شو که نه؟ نو دا عقیده یاده که مصیبت راغی، تکلیف راغی، ضرورت پیښ شو، نو صمد څوک دی؟ شابه وایه صمد څوک دی؟ په زوره ووایه چې خوب وتښتي. صمد څوک دی وایه؟ الله. نو حاجتونو کې به صرف چاته آواز کوو. دا عقیده شوه که نه؟ مال در سره نشته غریبې هغه نه وغواړم، اولاد دې نه کېږي نو هغه نه وغواړم، بیماری صحت غواړې نو هغه نه وغواړم، پریشانۍ نه نجات غواړې نو هغه نه وغواړم. دا ته چې د چا قبر ته ولاړې نو د ده نه مخکې به حاجتونه خلکو د چا نه غوښتل چې دی د سره پیدا نه و، دی د سره موجود نه و. ځکه انسانان خو د آدم علیه السلام د زمانې نه دي او زمونږ او ستاسو د ملکونو کې چې کم قبرونه دي خلک وایي د اولیاء نه مني. توجه کوو مسلمانانو، موږ وایو اولیاء منو خو د اولیاءو نه حاجتونه غوښتل نه منو. حاجت به صرف د چا نه غواړو ځکه چې د اولین نو حاجتونه چا پوره کول. نو اوس ولې چاته څنګه الله نه پوره کوي یاره؟ دا په کوم کتاب کې چې دی پیدا شو الله د تواله کړه؟ موږ وایو ولی ومنه، مینه ورسره وکړه، محبت ورسره وکړه، دعا ورله د الله نه وغواړه چې نیک سړی د هغه په نقش و قدم روان شه. خو حاجت پوره کولی نشي. کار څومره لوی ولی دی، حاجت صرف څوک پوره کوي؟ ځکه الله الصمد، صمد ذات صرف هغه دی. چلو خبره ډېره نه اوږده کوو. لم یلد ولم یولد، صمد یو تعریف دا هم دی، نه یې څوک زیږولی دي، بچي یې نشته. ولم یولد، نه دی د چا نه زیږولی شوی، مور او پلار یې نشته. ولم یکن له کفوا احد، نشته دی الله لره برابر هېڅوک. دې ته وایي توحید. او چې کله دا توحید تا یاد که نو بس تا د دې عقیدې سره تا د پاره جنت بیا واجب دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار روان
یو سړی سورت اخلاص لولي نبی علیہ السلام چې کله واورید نبی علیہ السلام فرمایي وجبت صحابه وی اې د الله نبی څه شی واجب شو نبی علیہ السلام وی د دې لستونکو دپاره جنت واجب شو څه شی واجب شو چاته چې سورت اخلاص یاد دی لاس اوچت کړي داسې خو یو کس نشته چې هغه ته نه یاد سورت اخلاص پیژنئ دا قل هو الله احد دا عوامو ته قل هو سورت وایي که نه قل هو خو ټولو ته یاده ده که خدا معنی یاده کړې د خپل مولانا صاحب نه او که دماغ د تیزی نه یاده که چلو ټیک ده نو چې کله تا معنی یاده کړه صرف یادول نه عقیده هم دې داسې جوړه کړه اے مسلمانانو زیره واخلئ د دې حدیث موافق تاسو ټولو دپاره به جنت واجبي نور څه غواړئ جنت هم پکار دی که نه جمې کې یو زنانه وفات شوې وه نو زامنو یې ساړه کېده اور غاړې ته ناست دي یو ورور بل ته وایي کعبه یې خدای بخلي نو اوس به اور غاړې ته ځان تودوي را تودوي که ځان تودوئ خو هغه ستاسو خوښه ده او که نه جنت هم پکاري نو د جنت دپاره کنجي چې ده جنت دپاره چې دی نو د وجوب هغه لاره چې ده هغه توحید دی الله دې موږ کټر موحدین جوړ کړي ښه پوه شوې هغه توحید چې الله ته منظوري هغه د قرآن او د سنت موافق توحید دا د توحید عقیده دی الله زموږ نصیب کی من کانا آخر کلامه ای های لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې اخیری کلام دای لا اله الا الله دا انسان به جنت تزي دا داغه د جنت کېدو نښه ده الله دې زموږ او ستاسو په مرګ په وخت کې د توحید کلمه په زبان جاری دا د توحید خدمت وکا د دې د حفاظت دپاره دا دو صورتونه دي دا په ځان باندې وایا چې الله ستا حفاظت کوي اول صورت کې بیان دی د حفاظت جان دویم صورت کې بیان دی د حفاظت ایمان بسم الله الرحمن الرحیم